د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بارټر ټریډ په حواله د دې منافع بخش او کاروبار په حواله چې دی نن په چمن ټرانزیټ کسټم کې یو اهم اجلاس در سره سو. په دې اجلاس کې د پاکستان ډیولپمنٹ اتھارټي کسټمز حکام او د چمن چیمبر اف کامرس چې کوم مشران ول هغه په دې کې شرکت وکړي. په دې اجلاس کې چې دی د ارزي چې کوم د داخله دستاویز دی ټي ای ډي د دې د نفاذ د بعد پر دې باندې چې کوم د صنعت معایرین ولا هغه خپل تجاویز ورکل او په دې اکله د ټریډ د میکانیزم او چې کوم ممکنه فواید پر دې باندې د دې خبرې او اترې وسیو. په اجلاس کې د امسایه ممالکو سره د بارټر ټریډ په ذریعہ د معاشي آلات د بهتري په حواله هم پر دې خبره زور ورکړ څو چې 22 ملک د امسایه ممالک سره ټریډ زیات کو او د ملک چې کوم معاشي آلات دی د بهتري په خوا بوزو. نن سبا په افغانستان کې د بانکینګ او د کرنسي د مسایل ته چې وګورئ د دې ډیر ضرورت دی او په دا کې بیا زموږ په دا میټینګ کې د تجاوزات هم ورکړل چې حکومت پاکستان دی په دې نظام کې د چمن د لارې نور سہولتونه زیات کړي په بزنس کې اساني نه چې څونه سہولت او څونه اساني اغونه کې و تاجر ته د روزګار د زیاتونکو موقع ملاویږي. نو چې روزګار زیات شول ریونیو او معیشت خامخا زیاتیږي. بل پالیسی به راغله د ټریډ په نامه ټمپرری اډمیشن ډاکومنټس یعنی کې عارضي داخلي دستاویزات یا دستاویز هغه د دې چې د شپږ میاشتو د پاره به د یو ډاکومنټس د افغانستان او د پاکستان د غټو ګاډیانو لپاره جوړیږي. د دې خو مال ویسه بیا د افغانستان هر ځای وړي پاکستاني موټر او افغاني موټر چې هغه دستاویزات لري پاکستان لري راوړي چې پاکستان کې د هر ځای مال وړي چې چونکه دا یو ډیر ښه سیستم دی مګر په دا سیستم کې څه مسایل دي چې ګراوند مین سټیک هولډرز چې کوم دي کوم چیمبر سولو کوم ایسوسییشن سولو یا نور تاجر برادری سول د دې سره مشاورت نه دي سوي ان بورډ نه دی اخستي کې چیر دا ان بورډ اخستي وای شاید دی ډیر ښه تجاوز ورکړي ولای او په دا نوې پالیسی د ټریډ په پالیسی کې وسوم د ټریډرز او د ترانسپورټر ډیر خدشات اعتراضات او تحفظات دي. په هغه خدشات او اعتراضات تحفظات کې دا دي چې دی $100 فیس یې شي دي چونکه پر ترانسپورټر یا پر ګاډي مالک باندې ډیر زیات دي او بیا شپږ میاشتې د دې ټوټل مدت یې شي دي شپږ میاشتې بعد به تر برته دا رینیو کې. ډیر مننه دا اجي عمران خان کاکړ چې د خپل وینا کې دا زیاته کړه چې د بارټر ټریډ په د پاره چې کوم وخت وزارت تجارت د عملی ګامونه فعال کول په کار دا او چې پر ګراوند باندې کوم موجوده سټیک هولډرز دي ظاهر خبره پاغه کې صنعت ایوان تجارت چې هغه په د ملکی په تجارت د ریل اډي ایسا کردار ادا کوي دا غو سر په کار دا او چې مشاوره سره دیوالي چې کوم فیصله سوي دي هغه عملی وسی او په بامی اتفاق باندې وسی چې هغه ولې په مستقبل کې به ډيري سودمند ثابت شي.